من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. أول سپارہ سورة البقرہ آیت نمبر دے 58 نمبر 58 نمبر آیت تے د بنی اسرائیل اغا تذکرہ روانه وا په اغا باندې د الله اغا انعامات احسانات د ټولو تذکرہ الله روانه کړي وا. یو نعمت او یو لوی احسان دی سره الله دا وکړه چې په هوار صحرا میدان کې دوی ته الله تعالی سورې برابر کړه او خوراک سکاک مزیدار چنی ولا برابر کړه. خدای باوجود هم دی د الله نافرمانی وکړه هغه jihad تلا نړل. بیا دا سکارو شو دغه وادي تیه میدان کې سلويخت کال دوی تیر کړل. نو چې دا تیر شول دوی کې دا کم ماشومان نسل چې دا وړو کې نسل نیو جنریشن دا غټ شو دا زلمی توپ تر رسیدل او ځکه سلويخ کال پس نو دوی کې د jihad لګه شان جذبه وا. نو بیا یو روایت کې راځي چې حضرت موسی علیه السلام هغه وفات شو دا غ نائب حضرت یوشع ابن نون علیه السلام دا د خادم او ملګری او دا الله پیغمبر جوړ کړو. نو د په واسطه باندې یاد موسی علیه السلام په واسطه باندې دی سلويخ کال پس دغه بیت المقدس چې ورته الله یاد کړو چې تاسو لاړ شي جهاد کوي دا ځای فتح کوي تاسو د وسیدلو لپاره دغه زیاده ډیر بهترین ځای شي. نو دوی دا سکارو کړو دغه ځای فتح کړه. دا د جمعې ورځ وا او د ماخام د نور پرې وتلو نه لګ مخ کې دوی دا ځای فتح کړه. چې کله فتح کړه نو دوی په دې انتظار او چوز دی نوې کلی ته مونږ دن کیږو نو په کم شکل او صورت بدن نه کیږو. نو لہذا دوی ته د پیغمبر علی السلام په واسطه باندې دا حکم راغلی چې تاسو به دوه کار وکړئ. یو به عملی کار وکړئ هغه دا چې په خشوع عاجزی سره د سجدي په حالت کې به تاسو دی بیت المقدس ته ایلیا هغه ټیم کې ورته ایلیا ویلې کې د دې ځای ته به تاسو دننه نشئ. دویمه خبره ده عملی کار دا به کوي چې د سجدي په حالت کې د عاجزی په شکل باندې به تاسو دننه نشئ. او دویم په خله باندې به تاسو دغه الفاظ جاری وي چې حتتون یعنی اے الله مونږ ستانه دا سوال کو چې زمونږ مخکینی ټول ګناهونه معاف کړي. نو دې نوې ځای ته به تاسو دننه نشئ. نو د اغي تذکرہ الله کوي و اسبغ واخ قلنا چې مونږ ویلې ادخلوا تاسو داخل شئ ای بنی اسرائیل هذه القريه دی کلیتا د دې قرینه مراد بیت المقدس دا فلسطین دا کله فلسطین ملک چې کوم بیت المقدس دا خار د دکه زې مراد دی. نو فکلوا تاسو خورئ منها په دغه ځای کې حيث شئتم په کوم ځای کې چې تاسو خوښوي رغدن په فراخي سره بغیر به حساب کتاب خوراک سکا کوئی دغه زی ته دنه نشي. ودخلوا الباب خو خبره دار چې تاسو به داخل شي الباب په دې دروازه باندې د دې خار په دروازه باندې مخکې حالات پم د کرنګیو خارونو ته خپل دروازې وي لکه اشنغری دروازه لاهوري دروازه د گنج دروازه کیسخوانی دروازه خار نه بغیر چاپیر یو دیوال تاو او پاغي کې بسلور 15 دروازې وي د مختلفو علاقو د طرفه. نو دوی دغه بیت المقدس مین دروازه چې کومه ودا د قبلي د طرفه وا نو تاسو په دې دروازه باندې به داخليږئ خو په داسې حال کې سجدن سجده کوون کی وایي. نو مفسرین وایي سجدي په حالت کې یو سړی خو یو ځای ته نشي داخليدل چې سر دې پزمکه څنګه به داخليږي. د دینه مراد ابن عباس رضی الله تعالی عنہ روایت ته تفسیر ابن کثیر را نقل کړه هغه فرمای چې د رکوع په حالت کې یعنی سرونه به مخکته وي یعنی عاجزی په حالت کې بدن نشي داسې سر بخته سر بداسي اوچت تاسو نه نیولې چې تاسو مثال پرې تاوي او سر اوچت نیولې چې مونږه تکړو او مونږه داسې فتح کړه نه عاجزی سره به عاجزی یو خصيفت ته نو د عاجزی په حالت کې به تاسو دنه نشي. دویم
کار بدا کوي وقولو او دا به وای په جبو باندې حتتون بخنه دی وی زمونږ د پاره یعنی اے الله زمونږ د پاره بخنه وکا نو الله وی تاسو چې کله دا دوه کار وکي نو نغفر لكم نو زب بخنه وکم تاسو ته خطاياکم تاسو د ګناهونو زب معاف کوم هغه تاسو ګناهونه به معاف کوم وسنزيد او نزدید چې زب زیات کوم المحسنین هغه بدله د نیکانو خلقو د پاره دوی ته دغه دوه خبرو حکم ذکر شو دین دا معلومیږي د آیت نه لکه د نبی له صلوات و سلام چې کله مکه مکرمه فتح کړه نو روایتو کې راځي چې نبی له صلوات و سلام په اوخه باندې ناستو او سر خکتو داسې روایت راځي چې د نبی له سلام دومره سرخ کته کړو چې د اوخه د پاسه کم اغزین او سټو اخی سره د تندې مبارک لګیدو دومره نږدې سرخ کته کړو یعنی داسې اوچت سره نونی ولې چې خلکو ته ویلې چې مونږ وګوره د علاقه فتح کړه بلکې دا د الله په امداد سره فتح وا نو دا د عاجزۍ هغه حالت او به دویم روایت کې راځي پیغمبر علی السلام چې مکه مکرمه څنګه فتح کړه نو سر مبارک خط نیولې او په عاجزۍ سره دنه وته مکه مکرمه ته او اولی اترکات مونږ کړه دي دا د چاشت وختو یعنی داسي اتنیمو نواله تر لسو یولسو بجو پورې د کټیمو 9 بجې یا اتنیم بجې د چاشت وختو اترکات مونږ نبی رسول الله والسلام دوه رکعات وکړو نو دغه حدیث نه دا معلومیږي چې د چاشت مونږ هغه چې وسړې اترکات کوي دام بهتر دی نو دی حدیث نه او د دې آیت نه دا معلومیږي چې کله یو سړی نوې کور جوړ کی یا نوې دکان جوړ کی نو هغه د الله په نوم سره او د الله په کلام سره او په عاجزۍ سره شروع کول پکار دي ځکه دوی چې دا نوې علاقه فتح کړه د ته داخلي دل نو الله ورته طریقو خودل چې په عاجزۍ سره داخل شي او په جبه باندې د الله نه بخشش غواړي هغه معافي غواړي نو دیو جن زمونږ بعضي خلک هغه دغه کار کوي چې یو نوې دکان جوړ کی یا نوې کور سره واخلي نو څوک بغیر قرآن مجید ختم کوي څوک بغیر مثال ذکر اسکار کوي نو دا خه طریقه ده نو دوی ته دغه دوه خبرو حکم شو چې یو به د عاجزۍ سره تاسو دنه نشي د سجدي په حالت کې رکوع په حالت کې یعنی مطلب دا سر بخکته وستاسو چې داخل شي او دویم دا په جواب باندې بداوي چې حتتور یعنی اے الله مونږ ته ګناهونه معاف کا دا دومره خبيث قوم دا يهود نن سبام د ټول دنیا چې کومه د ټولي دنیا مسلمانان هغه د يهوديانو نه تنگ دي او په هر ځای کې چې دا شر او فساد کېږي دي کې خامخا د يهودو هغه شاته لاسوي لکه اوس په سین کې یو بل پاس شوی وو چې د خزو د پیو هغه بانک په مونږ جوړو هیومن ملک بانک یعنی د زنانو هغه پي داغي سٹور کولو د پاره او داغي د جمع کولو د پاره مثال یو بانک دی پاس کړو دم د انجوز والا چې کوم دا یونیسف انجوز دی دا پولیو والا دا ټکی وې دا ټول د يهودو هغه ایجنټان دي او د يهودو د پاره کار کوي زموږ موجوده نسل دا دوی خراب کړي دي خو به هر حال کپدی باندې مزید خبره کې نو بیا دې تاڼه زی دي بیا خو دې پریګدیم نه ځکه دوی سره طاقت انتهایی زیات دي دلته قتلو کا څوک بری تپوسم نه کوي د چاکور اوران کا څوک دې تپوسم نه کوي خو کا پولیو والا یا دا چکم انجوز ګرځي دا یونیسف والا دوی سره تا معمولی شان چیړ چاړو کړو نو تاسو به اس پی ډي اس پی د ټوله صوبې هغه آی جی به تاسو راځي خو تاسو اوچتئ نو پته لګي دی په شاته د اقوام متحده د يهود ډیر زیات زور او ډالر زور دی په هر حال اوس یو زور دغه چې دغه بانک جوړو او دغه بیل منځ دغه کړو اسمبلی ته را مخکې کړو پیش کړو چې دغه بیل دی پاس شي خو به هر حال زموږ علما کرام په پارلیمنت کې ناس ته موږ ځکه وایو چې علما پارلیمنت ته ولګي د مولانا فضل الرحمن سی ورور تورمان سی په اکشن غستې دي او ویلي دي چې دا خو تاسو د اسلام خلاف ځکه دا اوس به زنانه راځي او الته په قطار کې ناستي او وي بچي زما په سینو کې پي دي دا پي زو باسم او دا خرصومه مال پیسې راکا او یا دا پي زما زیات دا جمع کوم په دي کې د الله په نامه چاله ورکوا نو دا خو اسلام پورې خندا ده دا دین شریعت پورې خندا ده او دا د زنانو هغه عزت خرڅولې چې مثال د زنانه خپل پي خرڅي او دا به جمع کیږي او دویمه خبره دی کې دا راځي چې بیا به پته نه لګي ځکه دا پي به د علاقې ماشومان سکي خلک به ورځي نو بیا به د علاقې والا خلک یو بل سره رشته کوي او چې کم ماشوم او جنۍ دا په یو په 2 کالو نه په کم عمر کې پي اوس کې دا خور او ورور دی نو بیا به د خور او د ورورولي هغه رشته ختم شي پته به نه لګي چې کم ماشوم د چا په اسکلی او کمی جنۍ د چا په اسکلی دي نو اصل کې دا اسلام تشلې او دا دین شریعت زمونږ نه هغه تختی او دا مسلمانان خاص کر پښتانه دا د قرآن او د حدیث نه لري کول غواړي قابلیت ولر دی الله دی ژوند لري
نو په هر حال دغه یهودم ډیر رذیل قوم نو دوی ته چې الله ویل تاسو دوه کار وکړئ عاجزي سره سر بخکته وي تاسو بدنه نشي د علاقې ته دویم دا په جوب باندې بس تاسو دا الفاظ وی چې الله مونږ ته بخنه کا نو دوی آرامیانو دا سکار وکړه چې کله دی خار ته د نوتل نو سرونه اوچت کړه بیا دا سکارو کړه په ګوډو باندې شو او دا سړی چې په اتیاتو باندې په مونږ ناشتي په دغه شکل باندې ناشتو او دا سرونه شاته زوړند کړو او دا سینې راایسته و دا سی وردن نوتل یعنی دا الله غ حکم ونه منل نو یو خدا د الله نافرمانی وکړه دویم چې کله د نوتل نو دوی ته حکم دا چې حتتون تاسو دا الفاظ وای چې اے الله مونږ ته بخنه کوا نو دوی د حتتون ټکی بدل ک حنتتون دا سی ټکی ویل یعنی یا الله زموږ لپاره دانی وربشي غنم برابر کا نو هغه الفاظ بدل کړل نو چې کله دوی د علاقې ته دن وتل نو الله په عذاب راولېګل نو الله دوی دغه کار وکړل نو فبدل الذين دوی بدل کړل دی هغه کسانو چې ظلم کړي قولا هغه وینا غیر الذي ما سوا د اغینا قیل لهم چې دی ته ویل شوی وا دوی ته چې کوم وینا ویل شوی وا هغه دوه کارونه دی په دوانو کې بدلواله وکړل سر اختنو اوچت سر دننه وتل او داسې آرام توبه وکړه او دویم دا هغه حتتون په زمانه دی د حتتون معنا دا یعنی اے الله مونږ ته بخنه کوا دوی دا ټکی بدل ک حنتتون نونی پکې را دننه ک نو د حنتتون معنا دا یعنی هغه د غنمو او د وربشو دانی نو دغه دوی دغه الفاظ بدل کړل نو الله وی فانزلنا نو چې کله دوی د الله نه فرمانی وکړل الله ورته ډیر صبر وکړلو نو الله فرمای فانزلنا مونږ نازل کړل علی الذین پاک کسانو باندې ظلم او چې ظلم کړو رجزن عذاب من السماء د اسماننا عذاب په سر اغله طاعون بیماری پر اغله طاعون داسې بیماری و چې دا په ګنټه دوه کې چې کم دي او یا زره کسان په دې سره مړ شول او یا زره کسان درو سلور غنټو کې دې سره مړ شول نو بس لہذا دی بیا توبه وستله نو الله د دې توبه بیا قبول کړي نو دی باندې الله دغه عذاب راولګ طاعون بیماری لکه وبا ورته موږ پښتو کې وایو او د دې آسان مثال لکه کورونا وایرس چاته چې ولګي د ډیر زر به مړ کېدو بما په سبب د هغه سکانو چې دی یفسقون هغه فسق کوله د الله نافرمانی دی کوله د الله خبرې ونه منلې الله فرمای و اسبغ وقت قلنا چې موږ ویلي ادخلوا تاسو داخل شي ای بني اسرائيل هذه القريه دي کلیتا فكلوا تاسو خري منها دي کلینا حيث شئتم پکمزه کې چې تاسو خوي رغدن فراخي سرا ودخلوا الباب او تاسو داخل شي په دې دروازه باندې سجدن د سجدي په حالت کې د عاجزي په حالت کې وقولوا او تاسو واي حتتون بخنه دي زمونږ لپاره نو نغفر لكم الله ويزبا معاف کما تاسو ته خطاياكم تاسو هغه خطاګانی ګناهونه وسنزيد المحسنين او مونږه زیاتو هغه د نیکانو د پاره نور درجات هم فبدل الذين پس بدل کړل هغه کسانو ظلمو چې ظلم کړو قولا اغوینا غیر الذي ما سوا د اغنا قیل لهم چې ویل شو دوی ته چې کوم وینا الله کړو هغه دوی بدل کړل نو فانزلنا نو پس مونږ نازل کړل الذين پاکستانو باندې ظلمو چې ظلم کړو رجزن عذاب من السماء د اسماننا بما په سبب د هغه سکانو چې دی وو یفسقون هغه فسق نافرمانی کولا سبحان